الرحمن الرحیم. ټولو له مخه زه د دې درنې جرګې کنوینر نواب ایاز خان جوګیزی صاحب او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی صاحب، زیارتوال صاحب، ډاکټر حمید صاحب ناست دي، کارودان صاحب، ستاسو ټولو ملګري، د دې منتظمین د دې جرګې د انعقاد څوک موجود جوړ شوي دي، د دې دوی ته زه مبارکباد وایم او په دې درنه جرګه کې د مختلفو برادر اقوام مشران، سیاسي رهنمایان د مختلف پارټیانو ده او د بلوچستان سره راغلي د لیرو علاقو څخه د مختلفو اقوامو مشرانو و تاسو ته ښه راغلاست وایم او امید لرم چې د دې جرګې کم تجاویز د دا درنو پښتنو او زموږ نورو برادر اقوام چې دلته ناست دي، که هغه هزارهګان دي، که هغه زموږ ورونه بلوڅان دي، که زموږ نور ورونه دي، د دوی تجاویز به نواب ایاز خان جوګیزی صاحب خاص کر چې د جلسې د دې جرګې کم مقصد دی هغه مقصد به پوره کوي او د دا خلکو د دې درنو میلمنو قدرمنو خلکو چې په دې یخ کې د مختلفو یخو علاقو سره راغلي دي د دې تجاویز به خاص طور پر نوټه او دا به عملي کیږي. څنګه به عملي کیږي؟ د دې خپل د جرګې یو طریقه کار دی. ګرانو ورونو، جرګه یو ډیر دروند حیثیت لري، خاص کر د بلوچ، پښتون او نور مختلف اقوام چې په پاکستان کې پراته دي. د جرګې فوقیت، د جرګې افادیت چې پر دې باندې وګاژو، شاید ډیر ټیم پر دې باندې ولګیږي، خو لنډه ده چې په معاشره کې و عام سړي ته کم مسایل وي، زموږ ستاسو په معاشره کې هغه خلک و دا درنو مشرانو ته حاضر سي او خپل مشکل ورته ووایي، که هغه هر مشکل وي مشکل ورته ووایي، نو دغه کوم مشران چې د جرګې وي هغه باندې یو فیصله وکړي او هغه فیصلې زموږ ستاسو په معاشره کې دونې افیکټیو اثراندازه وي چې هغه بیا هر قوم ته، هر فریق ته منوعا هغه منظور هم وي، قابل قبول هم سي. نو ځکه د دې جرګو افادیت په دې ډېر غټ دی او که دا درته ووایم چې زموږ ستاسو چې کوم د جوډیشري حالات وګورئ، کوم د عدل نظام وګورئ، خاص کر د هغه وجوهاتو ده چې یو سړی کیس یې شروع وي، هغه الله وبخښي، هغه مړ سي، وفات سي، د هغه بعد هغه زوی لګیایي بیا په دغه کیس کې لګیایي، نو که هغه هم سر وخواړي په دا کې، که یې پاته سو آخري ټیم کې دا فیصله ولره وسي. د دې فرسوده یا د دې کمزوري سیستم د وجې د دغه جرګو افادیت تر هغه ډېر معتبره او لوړ دی. ځکه د دې پښتون قوم یا د بلوچ قوم یا د نور برادر اقوام چې په ګرده پاکستان کې دي، که پنجابی دی هم یې لري جرګه سیستم، که سرایکی دی هم یې لري، که سندی دی هم یې لري، که زموږ کیپي د پښتونخوا ده هم یې لري. نو د دې جرګې
کوم اثرات چې دي هغه ډېر مؤثره دي. الله دې وکړي چې موږ دا جرګې ته په دغسې درنه سترګه وګورو او د دې کم تجاویز چې دی هغه عملي کړو. پاتې سو پر دا خبره چې زموږ ستاسې د په حیثیت کوم زموږ ستاسې مشکلات څه دي. مشکلات دا به همي اوبه نسته، ګیس نسته، بجلی نسته، روزګار نسته، نور ستونزو کې موږ ته سکیورټي مې نسته، امن و امان نسته. دلته دغه سړی دا ستاسو مخ ته ناست دی 3 میاشتې به کېږي انشاءالله د دې معصوم بچی اغوا سوی دی. زموږ ستاسې سیسټم، زموږ ستاسې حکومت ادارې دومره بې حسه دي چې د دې معصوم نور خو هر روایات په عمال کو، د چادر و چاردیواري تقدس په عمال شو، زموږ ستاسو ښایسته روایات په عمال شو چې په هغه په عمال کې په هغه روایاتو کې د زنانې، د سپین ږیري، د معصومانو بچیانو، کشنیانو، دا په هر مشکل حالات کې دا خلک مبرا دي. دشمن یې بوځي، خپل کور ته یې بوځي او په خپل کور کې هغو ته خپل یو د امن یا د خپل کور ته یو شلټر ولر ورکړي، پناه ولر ورکړي. او در څو چې دغه حالات نه سم سوي هغه خلک په هغه تاوده باد یې نه وي. زموږ ستاسې د روایاتو دغه دا په عملي سوې ده. هغه ستاسو مخ ته دا سړی ناست دی نن. نور یې خو پرېږده، زموږ ستاسو د مندو د خوندو څخه د هغو د سرو څخه چادران لرې سوي دي. آیا دا زموږ د حکومت کارونه دي؟ دا زموږ په پالیسیو کې دي؟ دا زموږ د جوډیشري دا فرایض دي چې په هغې کې ناست دي ورته تماشه ګوري؟ ګهم نه دي. په ملک کې چې کم اصول جوړیږي، کم قانون چې جوړیږي، قانون د هېڅ چا دپاره نه جوړیږي. قانون صرف او صرف د دغه عوام دپاره جوړیږي، د غریبانو دپاره جوړیږي چې هغو ته اساني جوړه شي. قانون د یو چا دپاره نه دی چې هغه تابع شي، د عوام تابع به وي. قانون به وي تابع د دا خلک، بیا به خلک مني، بیا د هغه قانون افادیت هغه بیا راځي و مخ ته، بیا خلک یې عزت او احترام هم کوي. هغه نن سبا یې موږ تاسو وینو څه حال دی. زما د مشر محمود خان صاحب یو خبره یو ډېره ښه په یاده، ډېره ذهننشینه مې په یاده. دی ناست دی چونکې شکر دی مخ ته، زه به تاسو ته وکړم چې سیاسي مشران او پلس زموږ قبایلي مشران دغه احساس باید چې ولري، نو بیا ځکه دغه خلک نن د بلوچستان د یوه کونجه و د بل کونجه وراسي، دوی له ناست دي د دوی په احترام کې د نواب ایاز صاحب، زموږ نور درانه مشران چې ګرده ناست دي. د چې کوم وخت د پی ډي ایم جلسه وه په اسلام آباد کې، د یو خبره ورته وکړه. واورئ دا خبره ډېره غټه خبره، معنیخیزه خبره ده. زموږ محمود خان صاحب ورته وکړه، د ورته وویلې که چیرې دا رژیم چینج راولئ، دغه حکومت د عمران خان حکومت لرې کوئ او بیا هسې نه یي چې دغه حکومت ته یې برته د هغه قوتو په لاس ورکوي چې هغه یې در دغه لم بتر کړي، چې هغه یې در دغه هم بتر کړي. دغه ځای په دغه موشن کې، په دغه تحریک کې زه د تاسو سره مرسته نه کوم. انشاءالله دغسې الفاظ به دې ویلي محمود خان صاحب. ستا د دا احساس، ستا د دا سیاسي بصیرت خلک قدر کوي او ته بیا ګوشه نشین هم سوې چې کوم وخت دغه رژیم چینج وسو او دا خلک رالو، خو تاسو هم ولیدئ، الله هم ولیدئ، د الله مخلوق هم ولیدئ چې هغه وخت څه حال و او نن څه حال دی. د دې تدارک، د دې تفریق تاسو وکئ
هغه مې په ثبوت هم ورسوله 8 فروری و دې ټوله دنیا ته مې ورښکاره کړو چې زموږ د دې عوام دا طاقت دی. موږ خو جنګ نسو در سره کولی، موږ قطعا نه تا سره جنګ نسو کولی، ته زموږ اداره یې. په دې نه چې ستا جواب نه لرو، په دې چې موږ ته دنیا هغه قوتونه ګوري چې موږ ډیسټیبلایز کوي، زموږ ملک ډیسټیبلایز کوي، موږ خرابوي، زموږ په ملک کې، زموږ په قومو کې افراطفري راولي. موږ هغه قوتو ته ګورو، د هغو خلکو و ارادو ته ګورو، ځکه چې دغه احساسات دغه خان صاحب وکړي. زه ستا به حیثیت پارټۍ خو موږ جلا ستا شکریا هغه خو نه، به حیثیت قوم زه ستا شکریا ادا کوم د دغسې خلکو، د داسې رهنمایانو چې هغه د قوم دا سیاسي بصیرت، دا پوهنه پر بر وخت د وخته څه مخته وکړي او قوم ته وایي چې په دغه عمل کې زه شریک نه یم. په دا عمل کې زما هېڅ عمل دخل نشته. که ته دغه لاین کوئ، لاین آف ایکشن ستاسو دغه یي چې ته بیا هغه عمران خان دورې کوئ او هغه خلک راولئ چې د هغوی سیاسي ورت نه وي او هېڅ سیاسي کارکردګي یې نه وي، ته هغه خلک او دا ملک په دربدره کوئ. دغه د الفاظ د جملې دغه مقصد و. که چا سر په خلاصاوي خلاص یې کوي، که چا دانسته سر نه په خلاصاوي هغه نن سبا یې ته یې وینئ په ګرده دنیا کې هغه رسوا دي. د هغو رسوایي په یو د دنیا په یو ملک کې نسي خپل عزت نسي خوندي کولی. نو زه خو ستا شکریا، موږ خو ته ستا د دا احساساتو شکریا داسې نه کوله، موږ عملاً ته د پاکستان اسلامي جمهوري پاکستان ته صدر راوستلې، موږ هغه کوشش تا سره وکړو او بیا به هم در سره کوو. ستا د دې سوچ، ستا د ملګرو د دې سوچ او د موږ سره نور چې کوم ګوندونه د دې ملک او د دې قوم د بقا لپاره ناست دي ولاړ دي، برسره پکار دي. موږ د هر چا شکریا هم ادا کوو او انشاءالله وخت به راسي که خدای کړي دغسې به د دې ملک او د دې قوم اهم فیصلې به زموږ دغه تره مشران کوي. دا کې هېڅ دغه نشته. دا سیاسي هغه یو ته وایي سپورټس مین سپریټ، دا پولیټیکل